على الله يا ناصر يا نصير انصرنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة كاملة أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه فإن قیلا کچرت اویلی شی پی اعتراض کے یا بویل شی یا بنویل شی قلنا منورتا وایو چی اللکا ارکلا خبرا چی دارنگ شولام چی یو حدیث تا پتواتر باندرا ورسیدو چی دا واقعی دا رسول اللہ مبارک ارشاد دے یا واوری دلے شو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام نو پکار دا چه آغا علم چه پدی باندی حاصل شی دا دی ضروری وین استدلالی زکا دا طول متواترات حکم سر تا اس مخی ویلی چه خبر الصادق خبر المتواتر چکم راغلے دے جی صاحبہ اغیر تال ضروری بدیہی علم پیدا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کم یو حدیث مبارک و تواتر سر راغلے دے متواتر خو بدیہی و ضروری پیدا کئی دے حدیث ولی تا بدیہی و ضروری علم پیدا نکو ولی تا استدلالی پیدا فإن قیلا کچرتوی لے شیچ پیزا کان متواترن کله چې دا متواتر دی دا حدیث مبارک یا مسموع دی من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم کان العلم الحاصل بین ایدی آغا علم چې حاصل دی پدی سر ضروری لکه څنګه چې حکم د باقی متواترات او د حسیات دی لا استدلالیا استدلالی دی نه قلنا منگا ورطوائی چال علم الضروری فی المتواتر هو العلم بکونه خبر الرسول علیہ السلام منگوئی چی علم ضروری پا متواتر کی آغا علم دے فکی دو دی سرا چی دا خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لأن هذا المعنى ذکا دا معنی هو الذي دا آغا دا چه متواتر دی اخبارو بهی پاغی بانی او پا اوریدل شوی کی دا خلی مبارکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اغا ادراک دا الفاظ دے چی منگ تی الفاظ ادراک کرے سمام کرے او کی دل دی کلام الرسول دا کلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ داوی دا الفاظ خبر خو پاغی کم ضروری ہو بدیگی دا دا الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلی مبارکی دین دا الفاظ دا دیبانی من علم بدیش فتواتر سر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کما حدیث مبارک منترا رسیدلے دے نو دا الفاظ دا نبی علیہ السلام دی دا علم زمان پدی ضروری دے او دا علم زمان پدی بانی بدیہی دے خوچ پدی کی کم مضمون پروت تے آغا استدلالی کم مضمون پا کی پروت تے نا آغا مضمون تتو سوچ پکا البینتو علی المدعی والیمین علی من انکرا دا یو استدلال غواری یو سوچ غواری یو فکر غواری یو نظر غواری چه الکا لانجا جوڑش ولا نو منگ با بینا غوارو نو دا ار جانب نا چاچه دعوه کردی دا بینا با دا غن صرف غوارو آغا بلک بینا لاؤڑا نا تا مراؤڑا تکینا مراؤڑا او قسم چه پچا دعوه شوی دا غا بکی غوی دی دیو که دی بے نکی توک بکی نگور مولی سب دا خو نظر و استدلال غوارا دا مضمونی استدلالی دی یعنی الفاظ مبارکه در رسول الله صلی الله علیه وسلم او موږ منو چې دا ضروری دي او بدیهی دي او فاتش ولا دا خبره چې دا نظری ده دا د هر انسان سوچ ته نه پریوزي کم سړی چې مولا دی طالب دی هغه به پوهېږي یا کم سړی شرع او شریعتونه اورېدلي دي لیدلي دي هغې ته دا پته لګي چې چا دعوه وکړله اگر کمیل خو پته ورته لګي نو بینه به دا راوړي او چې په چا دعوه شوې د قسم صرف هغه له قاضي ورکوي دی بل له قاضي
نه ورکوي. اوس دا خبره دا مضمون په مزغو کې نول چې بینه به د هغه طرف نه غواړم د دې جانب نه به غواړم او که چرته بینه فرض که نه وه هله به قسم. اوس که بینه شته دی نو بیا هم ګوره قسم نشته. دیو بینه راوته نو هغه به مونږ قسم ورکوو؟ لا، چې دیو لره بینه نه وه نو بیا به هغه له قسم ورکوو. هغه وایي زه دیو دې قسم وکړي، مونږ وایي نه قسم به ته کې. نو دا مضمون دا اندازه په دې لیول باندې کار برابرول افکاره خبره چې دا استدلالي دا ځینې ملا صاحب استدلالي دي. دقه ادراک د الفاظ او دا کېدل چې دا کلام د رسول صلی الله علیه وسلم دا بالکل دا علمي ضروری دی چې دا خبر الرسول دی، دا کلام الرسول دی، دا الفاظ مبارکه د رسول دی، نو دا علمي بدیهی دی او ضروری دی. ولی استدلالی چې دی هو العلم، هغه علم دی په مضمون د دی باندې او په ثبوت د مدلول د دی باندې. مثلا قوله علیه السلام البینة علی المدعی، بینه په مدعی باندې دا، والیمین علی من انکر، او یمین په هغه چا دی چې انکار یې کړی دی. علما دا معلوم شوی دی په تواتر سره چې دا خبر الرسول دی. علما معلوم شوی په تواتر سره چې دا خبر الرسول علیه السلام دی. وهو ضروری او دا ضروری دی. دا خبره موږ ته پته رسي دا بالکل ضروري دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تواتر سره راغلی دی. دا خبره ضروري شو. ځینې عالمان دي ته مشهور وي، ځینې ورته متواتر ویلی. انما الاعمال بالنیات چا متواتر ویلی خو بالکل مشهور هم نه دی. دا یاد ساتئ، اشکال کې به زر اشتراج او تخصیص درکم خبر واحد انما الاعمال بالنیات. او دې ته چا مشهور ویلی چا ورته متواتر ورته دا کړی ویلی، نو دا خبره چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات مبارکات دی او دا حدیث دی، دا خبره موږ ته ضروري ثابته ده، بدیهی ده په دې باندې زموږ علم. اوس د دې چې دا کم نچوڼ دی، دا نچوڼ به زموږ ته سره استدلالي دی. ثم علما به معلوم شو منه مما علم بالضرورتنا كأنه يجب، دا خبر واجب ده چې بینه دی په مدعی باندې وي، او دا خبر واجب ده چې یمین دی منکر باندې وي، او دا خبر واجب ده چې یمین به علی چې بینه فقدان وي. بینه نه یو دا خدای خبره راځي مولوی صاحب، بینه به بچا باندې په مدعی باندې بوي، او یمین با بینه به په منکر بالکل نه، او بینه به چې د یمین به صرف په منکر باندې، یمین به په مدعی باندې نه وي، او یمین به الوی چې کله فقدان د بینه وي د دې جانب سره بینه ثابت نشو، بیا به ال قاضي مخ مدعی الیه تړی او منکر ته به وایي چې اوس اخرى قسم، او بیا چې هغه قسم ورکو نو حدیث به یمین راغلی دی. یمین به کوم یمین ورکې؟ علی البتات ته ورکې، على العلم به ورکه، على السبب به ورکه، که په ما حصله به ورکه. څلور قسمه قسم دي. خو خود اندال تاسو نه سبق ویلی، تاسو بیا په دې باندې پوره پیدلې نشئ. نو پته ولګي د ورور چې دا کار خو استدلالي دی، مضمونی ته دی استدلالي دی، نظری دی، نظر ته محتاج دی، نظر غواړي. اسانه خبره خو نه ده چې ته د قسم ورکې، کوم قسم ورکې؟ علی العلم که علی البتات. دا ټوپۍ چې ده نو د باندې دعوه شوې ده، ټوپۍ چې کوم دی نو هغه د خپله ذاتي، نو علی البتات قسم به خوري. ته ورته ووایې چې په قطبي به د تفا او مالګې دوړومه به چټې چې دا زما ټوپۍ دا سره خود به خو به اجازه یاد هم قسم به وله ورکړي چې دا زما ټوپۍ. د صورت نمبر 2 ټوپۍ چېرته وه؟ دا خو زمونږ د ابو نښه موږ ته ده پاتې ده، او ابو ته هم د خپل ابو نه دا نښه، دا زمونږ ډېر پخوا دا ډېره د برکت ټوپۍ ده. فلانکي شیخ چې هغه به سره وله و هغه زمونږ نیکه له ورکړه، او بې نیکه چې دی نو هغه نه پلار ته میلاو شوي و، د پلار اوس ماله راکړه، ماله بیا راکړه. نو اوس بدل علی العلم قسم وکړو، علی البتات. ته ستا په علم کې دا خبره ده چې دا ټوپۍ ستا د پلار وه، ستا پلار ته ستا د نیکه نه پاتې وه؟ علی العلم.
کدرار اقدام کې دي چې لکه د دفتر یې ټوپۍ ته چل کړي د دغه مدعین یې بلا کړي ای بل څه کړي بس د باندې سره دون قسم دی علی العلم علی یو قسم علی الحاصل دی او علی السبب دی دغه یغی کې فرق دی خو مقصد خو دې دا هغه علم حاصلول ندي او تاسو ان شاء الله حاصل کړئ وي په مختصر القدوری کې په شر وقایا کې او په کان شریک درې کتابونو کې مې خو به هر حال څلور قسمه قسم دي تاسو اوس دا فیصله وکړئ چې البینة علی المدعی والیمین علی من انکر د دې چې دا کوم مضمون دی وای دا ضروري او بدیهی دی لا نظری او استدلالی نظری نو منګه چې وای چې دا استدلالی دی په دې لیول وته استدلالی وایو دسی خو چې والی چې د رسول الله سلام خبره ده نو دا خو مولوی صاحب زما د دې پکې ته زګورم چې دا پکې ده دام دونه مضبوطه نه ده لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چې څونه څه ده مضبوطه ده ما تاسو ته د عبد الله بن مسعود قول کې راوړی چې جهنم او جنت داسې مخامخ وینم ذرا د یو شګي په مقدار باندې بزما په ایمان کې زیادت رانشي ما په خپل سترګو دونه اعتماد نشته لکه څونه اعتماد چې زما د رسول الله اسلام په وینا مبارکه باندې پی نو مضمون استدلالي الفاظ بدیهی ثم علما بمعلومه ولا منه ذي مما علما ضرورتنا انه يجب دا خبر واجب دا چې تكون البينه دا بینه با په مدعی باندې وي او دا واجب دا چې یمین با علی المنکر په منکر باندې وي او دریم دا واجب دا ودا زړګم دریم دا واجب دا چې دا یمین با ارتم کې نوي دا به عند فقدان البینه وي کا عدم د بینه را لسړي د پاره بینه پیدا نشونو دا به الاسوي یمین وی او بیا دا یمینم یمین بویا چې تدا د فعل نفسه نبیا به تا قسم ورکیږي علی البتات او که فعل د غیر نبیا به قسم ورتور کول کیږي په علم باندې په چا باندې مناسبه په علم باندې او هغه کې به د دوانو قسمونو کې په دوه قسمونو باندې یا به علم علی السبب یا به علم علی الحاصل وی یا به یمین علی السبب وی یا به یمین علی الحاصل وی دا وهو استدلالی دا استدلالی نظری او شو بدیهی نشو استادا فإن قیل کویل شي چې خبر صادق لا مفید دی فارد علم منحصر نه دی په نوعینو کې اته تا چې دا خبر صادق په څو قسمه باندې دی په دوه قسمه باندې دی یو چې دې سیب علیه رحمته خبر کم یو خبر دی ها متواتر دی او بل کم خبر دی خبر رسول دی وی دوه خونی دی وسولی کدرین کتاب دی خپل دی خبر الله تبارک وتعالى الله خبر هغه ولې سبب د علم نه شو دی ته خبر دی او خبر الملک جبريل امین راشي او تاسو ته سلام وکي او بیا ته یو د مسلې علم هم ذکر دا ولدا تاسو ته سبب د علم نه کار کوي یا لکه خبر د اهل اجماع ټول صحابه کرام په یو مسله باندې راجم اجماعي په هغه باندې منعقد کړل دا سبب د علم نه شمار درې خنور شو پنځه شو بل هغه خبري مقرون خو مضبوط دغه دی کنه خبري مقرون حالکه یو دوا به په حق کې کو ګلدینو پاش جواب دې کدا پاشه کنه به پاشه سره او په پور کې خلک راځي دلته خبرم یو دغه والته تر کې سیګریټ والا درته تاسو پوری خنو خبر چا درکو سیګریټ والا دلته درکو ٹھیک ده او چې تا خیر وکړ خلکي او کوته دغه رامنډي وي مقرون شو بنش قرائن باندې را لکلانه دي هغه خبر چې مقرون بالقرائن دام سبب د علم دی اگر چې داسي یو نه عام سړی ته خبر درکو دا خبر له دون اعتبار نو په شرع شریف کې هم مقرون بالقرائن دی مقرون بالقرائن دی
یو وې لکه فلان کې د حج نه راغلی چې دا به شي که نه دا څنګه د حج نه راغلی دا خو پرون بل پرون د اختر ورځ نن څنګه د حج نه راغلی چې خیال ورته کوي نو خلکو لره روان دي خلکو لره روان دي مفعول بالقرائن دا شو څلور نو اسباب د علم اجیسه ولیکه چې شپږ او تاسو دا خبر صادق او شپږ قسمه باندې شو او تا ویلي چې خبر صادق په دوه قسمه باندې دی یو خبر المتواتر دی او بل خبر الرسول صلی الله شپږ دي که دوه نوع دي فإن قیل که چرته ویلی شي چې خبر صادق چې مفید دی د پاره د علم دا منحصر نه دی په نوعینو کې بل قد یکون د انحصار په څلور قسمه دی بل قد یکون بلکې کله نه کله دا کې خبر د الله رب العزت یا خبر د ملک یا خبر د اهل الاجماع دا ټکي دی ولې دونه وګورئ دا په خوانه کې شي تم په اشاره وکړه کړي دې دا غټیم خبره تکوم ته حضرت شیخ صاحب کړی و چې هزاروی صاحب رحمت الله تعالی علیه په چا کې مولا صاحب دا ته سوی پارلیمنت وته وي چې څنګه مې په عربي کې څنګه نشته ایته سوی چې شملې کې ورما لاندې ٹھیک دی را نو پاره کې چې کوم دی هغه د شاه منصور بابا جی خبره وای خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره د دې قبیلې نه پکې وخذ پاتې د په تقریر کول دا مولیان ول دا لیونی شي دي کومه خبره چې کوي وای دا چې ځان نه لګي دي بي دلیل کوي وای دلایل د دې شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم درې دي دې پکې ځان نه خبرې له وباسي یو ویل قران شریف دی او بل چې ویل حدیث مبارک دی او ویل درېمه جما ده درېمه سره جما ده نو دا اجماع مې ځکه وګورئ چې ګوره دا جما نه ده اجماع ده څه کې شولې یا خبر مقرون بما پابانی چې پورته کوي احتمال د کذب لره لکه خبر شو په قدوم د زید کاکا باندې عند تسارع قومي په وخت را منډي او جلتی کول د قوم د دی لاداري دار د دتا تاتا دا د شنو خبره اترې په کې راټی ګل فکر دی رااله مقرون شي نو قلنا لك سوال خو دې ډیر کلک کو وار دی رااله خطا کو جواب بدل صدر کوما نو قلنا منگا ورتدا خبر وایو ها زیارت مقرون بالقرائن ده کنه دا مقرون بالقرائن دا استعمال کی ذکر لري قلنا منگا وای المراد مراد ده بالخبر په خبر سره خبر خبر دی یکون سببا للعلم چې دا سبب د علم وی لعامة الخلق ټول خلق د پاره دا قدوم د زیات خو صرف د پاره دغه دی چې تا ولید چې خلق را روان دي نو ستا علم په ذکر راځي دا د خبر دی چې مقرون بالقرائن دی چې خلق دی ولید چې را روان دي صرف تا ولید ما لیدلی زلته ومنه دی بل لیدلی دی الکه نه او څه پیښوري بمجرد کونی خبر سره قطع د نظر د قرائن چې کوم مفید دي د پاره د یقین په دلالت د عقل سره دا خو د عام خلکو د پاره خبر دی او مولی شیبو خبر د الله خبر د ملائکه منم بالکل دا سبب د علم دی خدای په چاته داری خبره کوي رسول الله په واسطه خبر رسول کې شامل شي ملائکه چاله ډایرک راځي تعالی ملائکه راشي ملائکه چاله راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په خبر رسول کې راځي خبر رسول کې راځي الله اکبر وسفی شولی په خبر الله تعالی یا خبر د ملک انما یکون مفیدا للعلم دا مفید دی د پاره د علم په نسبت سره الى عامه الخلق عامه الخلق تا کله ورسیږي له هندي او تا د جهاد د رسول الله السلام نه حکم دی حکم د رسول دی او خبر د اهل اجماع په حکم د متواتر کې چې چا اجماع وکړه خو متواتر باندې خبر متواتر څه کوي چې ډیر کسان ته خبر درکې اجماع څه کوي چې ډیر خلک متراجم نو یار که ډېر خلک راجم شو خدا سره متواتر دی متواتر سره اجماع دا په اجماع کې راځي
وقد یجاب کلنا کلا جواب کوي شي چې بیان نو دا خبر د اجماع دا خو مفید نه په مجرد خبر سره بلکې په نظر سره ادله او چې کوم دال دي په کوم د اجماع باندې چې دا حجت ده الکه اجماع چې دا کوم چې خلق وکړه دام تا ته علم نه درکې علم تا ته ال درکې چې تا ته ردی دلیل معلومي چې د اجماع لپاره دلیل په قرآن شریف کې شته چاته معلومي زر دی وای قرآن شریف کې اجماع باندې دلیل څه دی د زیارت رضاله امام شافعی رحمه الله تعالی نه چا تاسو کول قرآن شریف کې د اجماع دلیل په یو شواروس کې 300 کارته قرآن شریف واړه یو تطویز زمانو شو قرآن 300 پیری ختم کو یا چې کوم دې داغي باندې نظر اچول دي نظر خود ملاتی نظر د ملاتی فکر دراله کتابونه چې ډېر وګوري بیا تاسو یو جلد کتاب ملاو شي ستا نظر او زما نظر کې ډېر فرق دون 30 به ستا ولا نظر لکه تپ موټر وې په اکسلای باندې روان اسلام آباد ته او زه په دې بل روټ کې پټیټر باندې ناشته مجزه درزم کبان بتا ټول ختم کړی کنه فکر دراله د کبان غوند کې شیز بتا خورلې بیا موزي شهبا 300 پیری قرآن شریف واړو او عرب یې رب وې زه په دې ټکی ودرېدم دا دلیل شو د اجماع اته کې ته معلوم دي ويتبغ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى سبيل المؤمنين خلاف روان ارڅ کوي خود سبيل المؤمنين خلاف مروانه کې دا ټول علما زمون اکابرین چې څنګه روان دي وسط زمون نوران دي چې کوم سلف تیر شي تیری دي ما قصې ځکه اوس په دې ټیم کې وسړی بزرګ پیدا شي چې سلفونه بخلاف په بل لار باندې دی او دا په جنت ته ورسي ونتبع غیر سبیل المؤمنین او دا المؤمنین مراد اولا او بالذات دا صحابه کرام لکه دقه ټیم کې چې قرآن نازلېدلو د دې مصداق واحد صحابه بل څوک نو یاد دا خبره په صحابو کې را بند ده او یاد دینه د هرې زماني صالحین المؤمنون کامل مؤمنان مراد دي او اولا او بالذات صحابه دي ثانیا او بالعرض دانو کې نه به مراد دي اتباع کې د سبیل المؤمنین او چې څوک اتباع کوي د غیر سبیل المؤمنین ولله ما تولى او څه پیښوي وقد یجابو کلنا کلا جواب کیږي چې دا اجماع خو مفید نه ده په مجرد اجماع سره بلکې په نظر سره ادله او تجدال دي په کون د اجماع باندې حجت او حدیث مبارک ډیر راغلي دي په اجماع په دلیل باندې ها لا اجتمع امتي على الضلاله وكذلك هم دارنگی خبر الرسول لذي وجنا اغرزول فی استدلالی خبر الرسولم با اڑے ادلو تچدا دویم دلیل دے خبر الاجماع بم اڑے ادلو تچدا دریمو دلیل دے او الک رسول خبر منگتا د کم زینا ثابت ته تاسو د رسول وما تاکم الرسول فخذوه هر څه چې ما عام ده چې نبی تاسو ته صدر کوي تغافه دا هغه د ارث سره تعلق لري کې عقیدی سره ساتي او کدا عمل سره کدا امر سره تعلق ساتي کدا نهي سره وما تاکم الرسول فهو ما نهاكم فتو دا دغه کې چې کوم دی راغلي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني زمنګ دا زما پرشانت مولین دا فتبعوني دي سنت ته قوت سره راغلي سنت ته قوت دا سره سنت فتبعوني في العقيده فتبعوني في العمل قد النبي عقيده او النبي عمل یا غو موږ ته کوم عقیده راځي دا فتبعوني پر كلهم اتباع فجميع ما انزل الله كنا راغلي كاغا وحي جليدا او كاغا وحي خفيده پټول کې فتبعوني مراد دي په پیښلې ولهذا جوړ استدلال ٹھیک ده زیارت ورځ وخت تستغو سوال موږ کو جواب پاتې کېد مولا صاحب ها ورسېد و اما العقل خبر المقرون دغه دا چې دغه پچا کې نه داخل شو مولا صاحب هغه څه د عقل لپاره